دا مسجد جوړ شوی 15 شل کال وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیان شوی دی ویلي مو اوس هم روان دی دا سیرت څومره دی موږ کله مدرسې سره سره شوي 2002 تک اوس 2022 شل کله موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړی دی دا سیرت بیا هم یو سری برابر یو کتره هم موږ نه دی بیان کړی شوی دا دومره لوی سیرت دی دیو جن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې بحث کول دا یو مقدس موضوع دی یو مقدس پهلو دی د باندې چې څومره بیانات کوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت د موږ اختتام دی نشو رسوله یو درجه کې بھی بیان کو 1% بھی بیان کو 2% بھی بیان کو یو حصہ بھی بیان کو خنور یو سړی کا دا داوا کوي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکمل سیرت بیان کړی دی دا کله هم نشي کېدلی نما د 60 منټو کې 15 منټو کې تاسو سره مخاطب کیدل دا دغه یو حصہ ده اگر چې دینه مخکې مونږ ډیر بیان کړي بیا به هم بیانو دا زموږ د ایمان حصہ ده د دین حصہ ده د قران حصہ ده د حدیثو حصہ ده د دین اسلام حصہ ده خو بیا هم دا یو مقدس پهلو دی د باندې چې څوک باس کوي غيو بختور سره دی مبارک سره دی دریم دا چې په دې خبره هم ځان پويږي سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کی اللہ رب العزت فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم دے آیات تفسیر کے علماء دالی کلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د دې دنیا ته راتلل دا د ابراهیم علیه السلام د دعا برکت دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایلو انا ثمرة دعوت ابراهیم زه د ابراهیم علیه السلام د دعوت د دعا او د غید اعلان غوښتو نتیجه یم مفسرین سری کی الله رب العزت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته حکم وکړو چې تاسو ذمہ داری ده چې تاسو به د خانه کعبه تعمیر کوئ ابراهیم علیه السلام لاګیا دی د خانه کعبه چې کم هغه دیورونه دیږي کې رادی جوړي اور اسماعیل علیہ السلام لګیا دی کتنا کانی او خخت ورګي اور د لیفت تصور د ابراهیم علیہ السلام زمانه نو ابراهیم علیہ السلام په یو کانی باندې ولاړ دی هغه کته ایس نشته اوا کې ولاړ دی هغه باندې د ردی کی اسماعیل علیہ السلام کانی ورکی ابراهیم علیہ السلام هغه ردی جوړي او چې کله د خانه کعبه جوړي دا دعا کوي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم بیا چې کله خانه کعبه تعمیر وشو کار پورا شو الله پاک ورته فرمایلو ابراهیم څه غواړي وایا تا د خانه کعبه تعمیر وکړو پس مکه مخ باندې اول کو دا د الله رب العزت د خانه کعبه دا وایا څه غواړي د دعا وکړه ربنا ای زمونږ ربا وبعث فيهم ولګیته پدیو کې رسولا یلوی رسولا کې کم تنوین دي ته تنوین تعظیم ویل کیږي عظمت باندې دلیل کی یو دومره لوی پیغمبر یتلو علیہم آیاتک د پیغمبر پہله ذمہ داری څه شو دی خلکو کې بد الله پاک قران تلاوت کوي دیو جنا قران تلاوت پر نفس باندې ثواب لري دا اور باندې سورہ بقرہ آیت نمبر 129 دلیل دی کم نام نهاد مولا یا مفتی یا سکالر یا ډاکټر دا وي چې تش د قران تلاوت نشته غدا د قران خلاف لاګیا دي ظالم هغه پته نشته پستر کو باندې کمې پټې لګولي دا د پیغمبر ذمہ داری ده یتلو علیہم آیاتک دی به تلاوت کی په دې امت کې خلکو ته قرآن خي دیمه ذمہ داری ويعلمهم الكتاب د قرآن تفسیر باندې صحابه کرام ته خي امت ته خي بیا دریم والحکمه احادیث ورته خي ويزکیهم پس رب باندې په مهنت کې دینه بشیر کفر غلظت کمی گندگیانی دی امت نه بداهم وباسي انک انت العزیز الحکیم کې د الله عظمت بیان کو اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښته د الله رب العزت نه ابراهیم علیه السلام کړي وا چې زما امت کې زما اولاد کې دسه ویلوی پیغمبر پیدا کې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه اعلان وکړو انا ثمرة دعوت ابراهیم ما دنیا ته راتلل د ابراهیم علیه السلام د دعا اثر د دغه نتیجه ده اور هغه دعا الله پاک قبول کړي هم ده بیا په دې خبره باندې هم ځان پويږي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دغه زندگی دا زموږ تاسو لپاره نمونه هم ده
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اوس یو سړی دی ربیع الاول میاشت کې جلسه کې ناشته، کانفرنس کې ناشته، یو جلوس کې ناشته، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت بیانېږي. یقینا دا ډېره لوی خبره ده. خو ته به دا سوچ کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت بیانېږي، سیرت بیانېږي، صورت بیانېږي، زما زندگی باندې دغه څه اثر دی، ما زندگی کې څه انقلاب راغلی دی، ما هغې باندې څومره عمل کړی دی. دا به هم ته د خپل ګریبان کې به سوچ کوي. بیا په دې خبره باندې هم ځان پوهېږي چې ابراهیم علیه السلام ته الله پاک دو بچي ورکړي، یو اسماعیل علیه السلام اور یو اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام په اولاد کې زرګاو انبیاء کرام علیهم السلام راغلي، هغه هیڅ شک نه نشته. دا بنی اسرائیل کې څومره انبیاء کرام علیهم السلام راغلي، دا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي. اور د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو شخصیت راغله، لوی پیغمبر چې هغه ته ویل کېږي محمد مجتبی، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، امام الانبیاء لکه ورته میلاو دی، امام المبلغین، امام المجاهدین، امام الصفیاء. چې کوم لوی عظمت هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته میلاو دی، دغه تشکیل د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې شوی دی. اسماعیل علیه السلام د حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها بچی دی. دیو جنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به فرمایلو چې مصر سره زما دوه تعلقات دي. یو تعلق مو په دې اعتبار سره چې زما مور یعنی زما نیا حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها تعلق هم د مصر سره و، اور دویم دا چې زما کور والا ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها هم ما د هغه تعلق هم مصر سره دی. نه دا ویلو چې زما مور اعتبار سره تعلق هم مصر سره دی، اور زما د خرګنی زما د سسرال اعتبار سره تعلق هم د مصر سره دی. او به صاحب کرامو دو فرمایلو چې داسې وخت پر راشي تاسو به مصر فتح کې، خو یو خبره یا ساتي د مصر خلکو سره به سختی نه کوي، ولې هغې سره زما دوه اعتبار سره تعلق دی، نسبي نسبتي تعلق مور سره هم شته او د سخرګني تعلق مور سره هم شته. بعد کې چې د صحابه کرامو مصر فتح کړی دی، به مصر کې د عام معافي اعلان کړی دی، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک د مطابق کړی دی. بیا په دې خبره هم ځان پوهېږي چې د پیغمبر هر پیغمبر صرف د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خبره نه کوم، هر پیغمبر چې هغه کوم شجره نسب دی، دغه والد سے بیا دغه نیکه، بیا غور نیکه، بیا د سزا د پیغمبر نسل کې کله هم د الله پاک نفرمانه یا گناہ کبیره ولا نشي پدې کېدلی، یعنی دا نسب پاک وي. دیو جنا تاریخ ابن عساکر نقل کړي دي، مرفوع روایت نقل کړي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرمایلو چې د پیغمبر نسل کې کله هم نشي کېدلی چې یو سړی زانی پیدا شي، دا هم نشي کېدلی چې یو زنانه زانیه پیدا شي، دا به بالکل پاک نسب راځي. اور کله دې کې نور گہرا لاړ شو، دا لا پرېږده وه چې د پیغمبر په نسل کې ناشکره هم نه پیدا کېږي، دې نسب کې به ناشکره نه وي، ګناه کبیره والا، زنا والا، دا ډېره لویه خبره ده، دا ډېره باد کې خبره ده، دا ډېره بعد خبره ده. هغې باندې دلیل څه دی؟ هغې باندې دلیل دغه دی، تاسو تاریخ کتابونو کې د سیرت کتابونو کې دا کتلي چې کله د اسماعیل علیه السلام نکاح وشو اور ځان ته کور جوړ کو، ابدیو کا یو ځای کې پاتې کېدو باندې شو، نو ابراهیم علیه السلام د ډېرې مودې نه پس د خپل بچي اسماعیل علیه السلام ملاقات ته راغلو، دروازې باندې ناکینګ وکړو، اسماعیل علیه السلام کور کې نه و، کور ولې راغله، یعنی د اسماعیل علیه السلام کور والا د ابراهیم علیه السلام انګور، او چې راغله نی سلام وکړو، نی خبرې اترې وکړې، ورته څوک یې څه غواړې بابا؟ ابراهیم علیه السلام دی وخت کې د ګیره مبارکه سپینه شوې وه، ورته اسماعیل علیه السلام کور کې شته؟ وایي نه هغه څه کار پسې تللی دی نشته دی، وایي کور کې زندګي څنګه تېرېږي؟ د ښځې ورته الفاظ دا استعمال کو، ډېره غریبي ده، فاقه ده، سہولت نشته، اسانتیا نشته، خوراک صحیح په ټیم نه میلاویږي، ډېر تکلیف کیو.
وای ښه دا یو کار وکړه چې کله اسماعیل علیه السلام راشي هغې ته ووایي چې یو بابا سپینګیری راغلی و اور دی ویلو چې دا کور والا چوکټ بدل کا بس صرف ورته دا ووایه اسماعیل علیه السلام چې کله ماښام ټایم کې کور ته رالو کور والا ورته وایي چې یو بابا راغلی و ستا تپوس یې وکړو ته خو کور کې وې نه وایي څه ویلي دي خپله کیسې ورته ونه کړه چې ما ورته ویلي چې کور کې تکلیف دی خوراک نشته سکاګ نشته خو یو خبره وکړه چې دا کور چوکاټ ته کوک دی دا ترس دی دا بدل کا وایي تا ته پته شته هغه څوک و ښځې ورته وایي چې نه وایي هغه زما والد محترم ابراهیم علیه السلام و وایي دا دویمه خبره کړې دی نه خبرې چې دی څه مطلب دی ډېره وزني خبرې کړي وایي څه مطلب یې دی ما ته دا پیغام میسج راکړی چې د ښځې د طلاق ورکړه دا د ستا سره کور کې د پاتې کېدو نه ده لہذا نن پس تا د طلاق دی اجازت دی درته هغې ښځې ته طلاق واچولو طلاق یې ورکړو هغې ښځه کور نه فارغه کړه اسماعیل علیه السلام بله رشته وکړه بل ځای کې نکاح وکړه ابراهیم علیه السلام بیا ډېرې مودې نه پس کور ته راغلو دروازې باندې ناکې وکړو چې ښځه رووته السلام علیکم سلام یې وکړو ورته یې بابا وایه څه د پکار دي وایي بچي تپوس ته راغلی یم دلته دې کور کې زما زوی اسماعیل پاتې کېږي ورته یې او اسماعیل علیه السلام زما خاوند دی ډېر زیات اصرار یې وکړو چې د غرمې ټایم دی روټۍ ټایم دی راځه ما سره کور کې روټۍ وکړئ نه روټۍ نه خورم سوالونه نه دی کوی شوی کم اس یا اوښ یا اوښ باندې راغلی هغې باندې ناست دی دا خبرې اترې کي ورته نه ما سره به روټۍ خورې د روټۍ ټایم دی ښه که نه وي اوبه راسره وڅښه ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې نه هیڅ نه کوم وایي اسماعیل علیه السلام کور کې شته وایي نشته ښه وایي چې ماښام کور ته راشي دا ورته ووایه چې د کور چوکټ ته ډېر سیده دی نیغ دی خیال کوه چې دا درنه مات نه شي دا پرېږده دی دا څه نقصان دی ته ونه رسي د دې حفاظت وکړه ابراهیم علیه السلام سوالونه نه دی راکوز شوی ښه دا ورته وایي چې دا بابا د شام نه راغلی دی اسماعیل علیه السلام شپې کور ته راغلو کور والا ورته نن یو بابا راغلی و او ستا تپوس یې وکړو وایي تا ورته څه وویلو ما ورته ویل چې هغه کور کې نشته وایي بیا درنه څه تپوس وکړو وایي ما نه دا تپوس وکړو چې کور کې زندګي څنګه تېرېږي وایي ما ورته ویل چې الحمدلله الله کرم دی انعامات دي احسانات دي الله ډېر سره کړي موږ د دې شیزونو قابل وو خو ډېر سره کړي ولې چې کله د یو ښځه د پیغمبر نکاح کې راشي به دا عظمتي ډېر دی که خوراک نه وي نه د وي سکاک نه وي نه د وي لباس نه وي نه د وي سهولت نه وي هېڅ خبره نه ده خو د پیغمبر نکاح کې راتله دا ډېره لویه خبره ده قیامت ورځې به دا په دې نوم باندې پسې چې دا د پیغمبر ښځه ده دا څه لوی دا وړه د درجه ده دا څه وړه مرتبه ده وی بیا درته څه ویلو وایي دې خبرې راته دریم بیا یې راته وفرمیلو چې دا کم د کور چوکټ دی هغې ته وایي چې دا ډېر نیغ دی ډېر ښه دی ډېر بهتر دی سیده دی د دې حفاظت کوه وایي مبارک شه ښځې تا ته پته شته دا چې بابا کم راغلی و دا ابراهیم علیه السلام زما والد محترم و اور د چوکټ نیغوالي اور د حفاظت کم پیغام یې راکړی دې مطلب دا دی چې دا ښځه ځان سره نکاح کې وساته دې ته نقصان ونه رسي او تا د پر مبارکي پیغام دی ته به مرګه ساته پورې زما سره نکاح کوي انشاءالله دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د اسماعیل علیه السلام کور والا دا حال دی چې کله نه شکر و الله پاک دا نه غوښتلی شي و نه شکر ښځه د پیغمبر په نکاح کې پاتې شي هغې فارغه کا بل انتظام یې ورته